نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين صدق الله العظيم سورة الزخرف پنځشتم پارا ابتدائی آیتونه دي د سورت ته سورت الزخرف وي ځکه چې په دې سورت کې لفظ دا زخرف راغلی دی د سورت مکی سورت دی د نبی علیہ السلام د هجرت نام مخکې نازل شوی دی په اعتبار د ترتیب قرآنی سره د سورت 43 دی نازل دو په لحاظ سره دا سورت 43 دی په حوامیم و سبعو کې سلورم نمبر حامیم سورت دی په دې سورت کې ورکوعات یو کم 90 آیاتونه دي دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دي چې د سورت په اخره کې اقسام د وحی د قران کریم د نازلې دو بیان شو او په دې صورت شروع کې د قران کریم صداقت او حقانیت ذکر کی یا په مکی صورت شورا کی ابتدا کی د قران کریم صداقت بیان شو د دې صورت په شروع کې هم صداقت د قران کریم بیانې یا د مکی صورت په اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی بیان شو د دې صورت په اخره کې به هم نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی بیان کی صورت په ابتدائی آیاتونو کې الله پاک د قران کریم صداقت او حقانیت بیانې د قران کریم د نازلې دو فیدا بیانې چې دا قران کریم ما په عربی ژبه کې نازل د پارا دي چې تاسو د دې قران کریم په معناګانو د قران کریم په مراد او مفهوم باندې ځان پوي کوي په دې باندې عمل کوي او الله پاک د دې قران کریم مرتبه بیانې چې دا کتاب په لوح محفوظ کې موجود زمنګ په نسبت باندې د مخکنو کتابونو نه د دې کتاب مرتبه اوچته او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دا د مکی مشرکان ستا دعوت نه قبلي نو د دې دعوت نه قبلولو د وجې ولدا سے خندا چې موږ د دې د دعوت نه قبلولو د وجې او د دوی د زیاتی د وجې تا نه قران کریم بن کو او پتا یې نه نازلو د دې د وجې موږ قران کریم نه بندو چې دې په ایمان نه وروړي او ستانه وړاندې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه پس هم خپل قومونو ټوکې کړې وي نو کتاب پس د مکی مشرکان ټوکې کوي په دې باندې پروا مکو اخوانو مشرکانو چې خپل پیغمبرانو پس ټوکې کړې وي هغه د دینه د مکی د مشرکانو نه په قوت طاقت مال دنیا کې ډیر سخت لیکن هغه موږ ډیر په سختي عذابونو باندې ونیول د قشان د مکی د مشرکان چې تا پس ټوکې کوي په دې باندې به هم د پخوانو قومونو په شان عذابونه راولو او دی بهلاک بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د مکی مشرکان سره د الله پاک د یووالي د پاره طریقه د مناظره خي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې چرته د مکی د مشرکان نه تاسو کی چې اسمانونو او زمکه چا پیدا کړی نو دی به ضرور تا ته وای چې دا خو الله پیدا کړی او د الله جل شانه صفات الله پاک د خپل وحدانیت دلائل بیا بیان دلائل الله د یووالي هغه الله پاک چې تاسو د پاره ازمکا داسې برابر جوړ کړی دا لکه څنګه چې د ماشوم د تربیت او د اوسېدو د پاره زامګو جوړوي او استاد د پاره په ازمکا باندې منګ لارې جوړ کړی دي چې باغې باندې تاسو خپل مقصد ته آسان باندې رسیږي بل الله پاک د یووالي دلیل دا د اسمان نه الله پاک او بنازلی باران او دومره اندازا چې څومره تاسو محتاج یې تاسو د ضرورت مطابق الله پاک او بنازلی
او دومره په ترتیب او په اندازه چې تاسو ته په هغې باندې نقصان نه رسیږي لږ لږ نازلي په یو ځای در باندې اوبه نه راغورځوي دا د الله د یووالي دلیل دغه اوبه چې بیا په ځمکه باندې راپروزي نو شاړه ځمکه وي د اوبو سره دا ځمکه را ژوندی شي او ښایسته مزېدار فصلونه را زرغون شي دغه شان به تاسو کافران هم د مرګ نه بعد د خپلو قبرونو نه ژوندي را پاسولی شي نو څنګه چې د دنیا په دې مشاهده تاسو یقین ساتئ نو د مرګ نه بعد په دې ژوند باندې هم یقین وساتئ الله به تاسو را ژوندي کوي او پاسئ به مو قیامت بل الله پاک د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې تاسو مې ټول جوړه پیدا کړي ستاسو دپاره مې کښتۍ او څاروي پیدا کړي دي چې تاسو په هغې باندې سورلي کوئ او درانه بوجونه د خپلو ضروریاتو په هغې باندې وړئ بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو چې کله په دې سورلو باندې برابر شئ نو بیا زما نعمت یاد کړئ او په دغه وخت کې تاسو زما تسبیح او شکریه ادا کړئ تاسو دعا وایي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا دعا پسورلے کی د سورېدو په وخت کې وایي زما شکریه ادا معنی یې دا ده چې دا غزاد د پاره پاکي او لویي ده چې هغه موږ ته دا څاروي او دا سورلې تابع کړي ده که د هغه د طرف نه په موږ باندې انعام نو موږ به دا سورلې ځان له قابو کړي چېرته نه وه او دقه الله پاک ته به موږ واپس ځو د مرګ نه بعد زموږ هغه سره واپسي او ملاقات دی او تاسو زما دا لویي بیان بیا د مکې د مشرکانو ګستاخي ذکر کېږي دا دومره بیکاره خلک دي چې دوی الله پاک د پاره اولاد ثابت دي الله پاک د پاره زامن او لوریان ثابت دي او زوی او لور دا د بنده جزوي نو چې د الله د پاره لوریان او زامن ثابت کړل نو د الله د پاره جز ثابت کو او چې په کوم ذات کې جزوي ناغه مخلوق وي او رب العالمین د مخلوق درجه تراوس دا دومره بې وقوفه خلک دي چې الله جل شانه د پاره اولاد نشتا او د ظالمان ول اولاد ګرځي او بیا دومره بې وقوف دي دومره ظالمان دي چې الله پاک د پاره لوریان ګرځي او سره د دې چې خپل ځان د پاره زامن خوخي نو الله جل شانه فرمایي چې د دې خو په خپل لوریان بدش کله دې تزیر ملو شي چې لور دې شي دا د ډېر غم د وجې د تکتور وګرځي او د غم نه ډک او پړسېدلی شي نو دې خپل ځان د پاره لور باندې دومره خفه کېږي او د الله د پاره لوریان ثابت او بیا دومره کم عقل او بې وقوف هغه زنانه مخلوق الله د پاره لوریان ثابتوي چې د هغې تربیت په نازکو لمحو کې کېږي د هغې تربیت په کالو کې کېږي او هغه کې چا سره خبرې کوي نو خبرې هم صحیح طریقې سره نشي کولی نو داسې نازک مخلوق یعنې زنانه دا د الله د پاره دی لوریان ثابتوي نو دا خو ډېر کم عقل او بې وقوفان دي او بیا دا دومره ظالمان دي چې د الله پاک بندگان فرښتې دي او د هغې ته زنانه وایي نو ولې دې ته پتر چې دا زنانه دي حالانکه فرښتې خو د زنانو د نارینه صفت نه پاکې دي لکه مثال نور او رڼا ده لکه مثال د دې بلب دا رڼا ده نو په دې کې د مذکر او د مؤنث ماده نشته نو فرښتې خو الله د نور نه پیدا کړي دي نو په دې کې د نارینه او د زنانو څه کار او دا دومره کم عقل دی چې دی هغه د الله پاک نوراني مخلوق ته زنانه وایي الله پاک وایي دې سره موږ فرښتې مقرر کړي دي د دې دا ټولې خبرې لیکي او د دې سزا او جواب به دې ته خامخا ملاویږي او بیا دا مشرکان د خپل کفر دپاره دلیل وایي دوی وایي زموږ په دې کفر الله خوشحاله وایي که الله پې خوشحاله نو موږ به دا کفر نو کړی الله پاک فرمایي ولې دې سره په دې څه دلیل شته کدی تکلو ویلی چې تاسو سره لکه څه دلیل شته چې تاسو په کفر الله خوشحاله دي دوی وایي نه په دې کفر باندې زموږ پلاران روانو نو موږ خپل پلار نیکه پسې روانو د هغې لار مو خپله کړې او دارنګې نبی علیه السلام ته الله تسلي ورکوي چې ستا نه وړاندې پیغمبرانو نو چې قومونه به یې شرک کوو هغې نه به تپوس وشو څه دلیل شته هغوی به وایي نه زموږ پلار نیکه دا کار کړی و ځکه موږ هم کوو دې ته نه ګوري چې دا کار غلط دی بس پلار نیکه یې کفر کړی دی په هغې روان اگر چې دوی ته پیغمبر هدایت راوړي د هغې باوجود هم دوی د پیغمبر دا
وحدانیت د الله پاک د دلیل او د پیغمبر د رسالت انکار کوي الله پاک فرمایي دی لفظو په قیامت کې سزا ورکو نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پیږي پمانا د دې حروف باندې والکتاب المبین او قسم دی پاک کتاب باندې چاغاخ کار کون کی د لارې د هدایت انا جعلنا قرآنا عربیا یقینا من جوړ کړی دا قران کریم د عربی کتاب لعلکم تعقلون د پارا دی چې تاسو د دې په معنی باندې ځان پیږي وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم او یقینا دا قران کریم زمون سره په لوح محفوظ کې خامخا د اوچت مرتبه د پخوانو کتابونو او ډیر د حکمت کتاب افنضرب عنکم الذکر صفحا آیا من ببن کستان قرآن کریم پبندول سرا ان کنتم قوما مسرفین د دې د وجې چې تاسو قوم کافران جاتی کون کیه نه بندو وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او من دیګلو وکم ارسلنا من نبی من دیګلو پیغمبران فی الاولین په پخوانو قومونو کې وما یاتیهم من نبی الا كانوا به یستهزئون او نور اغل دی قومون تا پیغمبران مگر دا کافران او قومون او باغ پیغمبرانو پس ٹوکی کون کی لگا سنگ چتا پس استا قوم ٹوکی کوی فحلکنا شد منم بتشو ومضا مثل الاولین پس من حلاکل دیر سخت دی مکی مشرکانونا استاد قومنا دیر سخت خلق من حلاکل بتشن پا حلاکولو پا مضبوط سرا ومضا مثل الاولین او تیرشو المثال لپخوانو خلقو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض او کچری خامقات تبوز کی د دوی نه چې چا پیدا کړی د اسمانونو زمکه ليقولن خلقهن العزيز العليم خامقا بدی وی چې پیدا کړی دا یو غالب او فی ذات الذي غزا جعل لكم الارض مهدا چې ګرځول د ستاسو د پارس مکا مهدن برابر پشان د ماشوم د زانګو چې هغه د پار زانګو برابرۍ وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولي ستاسو د پاره پدې زمکه باندې لارې لعلکم تهتدون پاره دي چې تاسو رهنمایي خپل مقاصد ته حاصل کړئ والذي نزل من السماء ماء بقدر او الله پاک غزاد چې نازلې د اسمان نه او بقدر پاندازه تاسو د حاجت فانشرنا به بلدة میتا پس موږ راځوندې کو په دې وبانې ملزمکه كذلك تخرجون دارنګ به تاسو پورته کول شي د خپل قبرونو ژوندۍ والذي خلق الازواج كلها او الله پاک ذات چې پیدا کړی دي جوړي ټولي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون او ګرځولې دي تاسو د پاره کېشته او ساروي هغه چې تاسو په سورلي کوي لتستووا على ظهوري کله چې تاسو برابر شي پدي پشاګانو د خپل سورلو سارو باندې ثم تذكروا نعمت ربكم یا تاسو یاد کی نعمت د خپل رب اذا استويتم عليه کله چې تاسو پاغي برابر شي وتقولوا تاسو وای سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين پاک ته غزا چې مسخر کړی زموږ د پاره داس ورلې او موږ نیو د دې لپاره په قابو کې راوستون کې وان الى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ بقا مقا خپل طرف ته واپس کیدونکي وجعلوا له من عبادي جزءا او ګرځوي دا مشرکان د الله پاک د پاره د بندگان نه جز ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان دا کافر خامخا کافر او ناشکر دی ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين آیا الله پاک نے ولې دا مخلوق چې پیدا کړی دي لوریان واسفاكم بالبنين او تاسو ورکړي په ځامن باندې واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا او ورکل چې زیر ملو شي دي مشرکان یو کستا هغه سچ دی بیانې د الله پاک د پاره مثال یعنی بلور ذل وجهه مسود وکذب وګرځي د مخ تور او د غم نه ډکوي او من ينشأ في الحلة وفي الخصام غير مبين آیا الله پاک د پاره دی خو هغه بندگان چې هغه په تربيت کول شي هغه پالول شي په کالو کې او په جګړه کې غیر مبین صحیح نبی زورور نبی صحیح طریقې سر وضاحت نشي کول یعنی کمزوري زنانا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا او دې ګرځوي فرشتي هغه هم عباد الرحمن چې هغه د الله پاک بندگان دي اناثا دې ګرځي ودا زنانه دي
اشهدوا خلقهم آیت بی حاضرو په وخت پیدا کېدو د دې فرشتو کې چې دوی دا خبرې کوي ستکتب شهادتهم ويسألون زر چې د دې دا خبرې به لیکلی شي چې دوی وي چې دا زنانه دي ويسألون د دوی نه به د دې خبرې تپوس هم کولی شي سزا به ملاویږي وقالوا ويدا مشرکان لو شاء الرحمن ما عبدناهم کچر الله پاک وختي من بعبادت تدغیر الله د بوتان نو کړي عالم بذلک من علم نشتر دوی باندې دوی د پاره پدی باندې صدرل ان الا يقرسون ندی دوی مگر اٹکل او فرضی خبرې کوونکی اما تینام کتاب من قبل فم به مستمسکون آیا موږ ورکړي دوی ته کتاب لاندې د قران چې دی پاغه باندې دلیل نه ونکي د خپل شرک د پاره بل قالوا بلکی دوی و ان وجدنا آباءنا یقینا من مندری پدی خپل کفر باندې خپل پلاران علی امه پدی دین باندې و ان علی دار مهتدون او یقینا من خپل پلاران پسې لار مندون کې روان یو وکذالک ما ارسلنا من قبلک او همدارنګي ما ارسلنا من قبلک من نول گرستان وړاندې پیغمبر علیہ السلام پیغمبران په قريه پکلو کې من ندی څوک کېون کې الا قال مترفوها مگر وی باغ تمالدار خلق دکلو ان وجدنا آباءنا على امه یقینا من ګندر خپل پلاران د امت پدې دین باندې و ان على آثار مقتدون او یقینا من خپل پلاران پسې اقتدا کو روان قال اولو جئتكم بهدى مما وجدتم پیغمبر بوته اگر چې مارا تکړی تاسو ته پډیر هدایت داغه چې تاسو مونږ دي علی باغ باندې اباکم تاسو پلاران قالوا اغيب وتوي ان بما ارسلتم به كافرون یقینا من هغه دین چې تاسو پر علی کلی شوی انکار کو فانتقمنا منه پس موږ سزا ورکا پیتا فانظر كيف كان عاقبه المكذبين پس تو ګورا سرنګ انجام د تکذیب کوونکو واخر دعوانا الحمد لله